مو نما ارشد دی، زه ډولي اوسېدونکی یم، ډولي پوسټ کې کې اوسېږم. دا یو مزوای دی، یوه ملور دی، د وینه کمیږي تلسیمیا دی. دا خو 5 کوله وشو، دغه یو کول کېږي لاس میاشتې دلته مو وینه ورکړه. مخکې ښه نه و، خو اوس ملوېږي، بس اوس لږ لږ سهولات شته دی او ګزاره کوي، ډېر سهولات راغلی دی ورسره. مخکې چې وینې سهولات نه و، تو بیا څه کول؟ بیا به مونږ پیسې ډېرې اخیستې، لکه کاس پام مو ځان سره بوتلو دغه نه وینې ته، هلته به پیسې وه 2,500 2,000 3,000 روپۍ به مونږ واخیست. اول خو مو په عیدونه وشه، اوس خو بلډ بینک شته دی، بس اوس سهولات شته دی، ښه دی، بس ګزاره کېږي ورسره. مخکې وینې ملوېدنې دپاره تو کاس لټول اسان کو؟ ډېر ګران کار و، ډېر په ګنټو به پسې سارو، په ورېځو ملوېدو به نه، چې ملو به شوه بیا نیم به کېناستو، به بیا وته خو لوړ بډو پاتې به نه لګېده، وینه به نه و بساره چو به سیلو، بس اوس سهولات شته دی، بلډ بینک شته، بس اوس ورکې وینه ښه په ملوېږي. وینه اوس ملوېږي؟ ښه صحیح. کله چې تو بچیو ته وینه کمه شي، بیا دلته څه مشکلې؟ دا بس رنګ یا زیړ وي، تبا پرځي، سینه ونه خرابه شي، بس بیا ډېر زده به دا وي، لکه زه وینه ورکې ښه وي، خوشحال وي ورسره، چې وینه بیا کمه شي، بس زده به دا وي، نه خبرې کوي نه څه کوي، بلکل خاموش وي. مطلب چې بچي وینه کم کړي، دوی ژوړي، فریاد کوي، بلکل ښه صحیح، تبه ونه روشي ونه ډایرکټ بیا به بس رسوي سپکول. نن څو موضوع زمانونې علاج وشي ښه شي، او ملت بلډ بینک څه کوم دی، دې سره تعاون وکړي، دا مفته وینه ورکوي، نه پیسې چونه خري، نه څه کوي، بلکل الله په رضا باندې دا جوړ کړی دی. مو ورسو مو ډېره وینه ورکړې، مو ته کوم ټایم مو ویر شو وینه مو ته ملوېږي، و دې سره د پوره تعاون وکړي، ایمرجنسي بس په وچلېږي. پیغام لرې؟ بس مو خلکو ته اپیل کوو چې ځانونه مو سره رجسټریشن کړي، او دا وینه جامه شي، ټول وخت د ضرورت دپاره ډېره پکاره چې لږه نه ډېره ثواب بیا ډېر دی، او خلکو ته بجلو نه ملوېږي، په دې باندې څوک نه مړ کېږي نه کمېږي، هېڅ چارې نه کېږي. په مهرباني د وکړي چې موږ سره تعاون وکړي، چې موږ سره ملت بلډ بینک کې شریک شي. ډېره ټول خلک مننه. مو نامه ډاکټر ټیکا خان ده، زه سادیس پتول انچارج یم، او مو خپله جنرال سرجي کې سپیشلایزیشن کړې ده، LRH کې مو 5 کوله تیر کړي دي. دې حوالې سره د کوم بلډ بینک مو علاقې کې جوړو یا جوړ شوي دي، دا ډېر زیات ضروري دي. دا موږ ته به هله پاته لګي چې کله مونږ ته غاټې واقع روشي، ایمرجنسي روشي، چې هغه کې چو وینه بهیږي، چو رګونه کاټ وي، چو خپې کاټ وي، چو څه کاټ وي، دې دپاره اچانک چې توم ته ایمرجنسي روشي، نن دوره ضروري بیا بلډ پکور وي، چې دوره زر موږ ته بلډ میلو نشي، نو موږ مریض ته چې ډرپونه لګوو، ډرپونه د بلډ والا ضرورت نه پوره کوي. د بلډ مو سره ګروپونه دي 3 ABO، څه کوم د لږ پرسنټیج زیاته، او زیاته، بي والا کام ده، او نیګیټیو سوره بلډ ده، دا ټول نه کام ده. ډاکټر صاحب دغه علاقې کې څنګه تعلیم کمه ده، خلک وینې ورکول نه ډارېږي، دې څه ډول خبره شته؟ وینې ورکولو کې هېڅ د ډور خبره نشته، یو ورته چې ته وینه ورکړي، ته 3 میاشتې بعد بیا ورکولی شي، 6 میاشتې بعد بیا ورکولی شي. هغه واجه دا ده چې انسان کې خدای طرفه دا ترتیب ده چې کومه وینه جوړه شي، 120 دن بعد هغه وینه که ته ورکړي که ور نه کړي، هغه خپله ختم شي. بدن کې هغه په نسبت نوې وینه جوړه شي، زړه وینه ته 120 دن کې کومه جوړه ده هغه ختم شي، نوې جوړه شي. نو دا ترتیب بدن کې روان وي، چې څو پورې ته ژوندی وي، بس څه وینه جوړېږي، څه ماتېږي، څه جوړېږي، څه ماتېږي. هغه که ته یوه بل انسان ته ورکړي او د هغه زندګي باد شي، یا یو تلیسیمیا مریض ده، هغه ته لږه خاص زندګي تېرېږي، یا یو مریض ده چې خپې کاټي یا رګونه یې کاټي یا وینه ته نه بهېږي، ته یې ورکړي، هغه ژوند باد شي، نو دی تو کو وینه چې الریډي ضایع کېږي بدن کې، که ته بل سړي ته ورکړي، ښه خبره یې. ډېره مننه. او ډاکټر صاحب یوه بله پوښتنه کوو، یمو چونکې علاقې کې بلډ بینک کمه ده، جی خلکو ته یا عوام ته څه مطلب ده پیغام لري چې دو بلډ بینک سره ځان رجسټر کړي؟ مو خو عوام ته ټول نه ښه پیغام دا ده چې مو علاقې کې یو ملت بلډ بینک ته او دغه بلډ بینکو د کې فریجونه یې وي، هغه کې ته بلډ سٹور کوای شي، هغه بلډ بیا تو سره پروت وي، د دې کې مو سره څه عوام تعاون ونه کړي، نو مو فریجونه به بیا خالی وي. د عوام ته مو دا درخواست چې دا وینه یار انسان کې 5 نه 6 لیټر وینه ده، که ته 1.5 لیټر وینه ورکړي ته هم دې ځای اثر نه پرېوځي، هغه 120 دن کې خپله پوره کېږي. نو عوام ته پکار ده چې دغه بلډ بینکونو والا سره تعاون وکړي
او دو سره زیات کوشش وکړي بلډ سره جمع کړي او خپل نامې سره رجسټر کړي فون نمبر رجسټر کړي واخ نه واخ یو نیمه ایمرجنسي شو یو نیم بلډ ګروپ پکور دا او نیگیټیو دا ای نیگیټیو دا بی نیگیټیو دا ای بی پازیټیو دا یا کومه ګروپ دا چې هغه چې یو نیم ځای کې اپریشن روان ده هسپتال کې روان ده پرایویټ سنټر کې روان ده بلډ پکور ده چې هغه وړ کوم کنټیکټ کو چې هغه بیا روشي هغه خلکو سره هیلپ وکړي او بلډ ورکول څه نقصان نه لري. ډیره مننه.